رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر در شريف يا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وكماله وجماله. پیری طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا حافظ الحق صاحب، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی زاہد حسین صاحب، حضرت اقدس حضرت قاری عبدالرشید صاحب اور نوجوان علماء کرامو د ټولو منونو به ماله نه راځي، او عزتمندو مشرانو کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. د مولانا قاری محمد طلحه صاحب دامت برکاتهم د دو منی محبت، د دو اخلاص، د دو هغه درد منګ د لري او پرتی علاقې ته راوستلو. کنه دلته راتل بیا موږ دپاره داسې چې داسې ګرځېدلی سړی نه نو هغه دپاره ګرانه وي، لیکن دا د دو شوق و محبت و تعلق و هغه مینې هغه تعلق موږ راښکلي. د سهار نه تاسو ناست او دا بیانات او نعتونه دا واورېدل، الحمدلله ثم الحمدلله. څومره چې ضروري خبرې وي هغه ټولې تاسو ته وشللې. زه به یو څو کلمات ستاسو مخکې عرض کوم او بس بیا به دعا وکړو. اصل شی دعا ده، ځکه چې الدعا مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی، د عبادت مغز دی. سړی چې دا میندې خویندې چې دا شملې شاربي نو له پاسه دې باندې کوچ راشي، دا هغه کوچ دی اوس آخري کې، داسې نه چې تاسو چې کوم دی ځان تنګ کوئ. دعا اصل دی، هغه به انشاءالله چې دعا وشله دا داسې دعا ده چې کوم ځای کې د الله د کلام ختم کېږي هلته کې په زرګاو فرشتې راځي او په دعا باندې آمین وي. علما اکرام تشریف فرما دي. نو دا ډېر بابرکته او نوراني محفل دی
ځکه د دې محفل نسبت ډېر اوچت دی. نسبت یې څنګه اوچت دی؟ څنګه چې الله لوی دی داسې د الله کلام لوی دی. څنګه چې الله له فنا نشته داسې د الله کلام له هم فنا نشته. او زمونږ د علماء دیوبند سردار انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا دعوا کړې ده. دعوی چې سړی کوي نو هغې دپاره هغه سره دلیل وي هسې نه کوي. او فرمایلی دي چې د دې قرآن پاک درس و تدریس په آخرت کې هم جاري وي. الله تبارک وتعالی به پخپله قاري وي، پخپله به مفسر وي، پخپله عالم. او هغه آیات متشابهات او حروف مقطعات چې د هغې کما حقه معنی په دې دنیا کې چا نه ده کړي هغه به الله تبارک وتعالی پخپله کوي. دغه حقوق به الله کولاوي چې دې کې به څومره خوند او مزه او لذت به وي. د دې موږ چې کوم دی اندازه نه شو ډګولی. دا دې الله زموږ نصیب کړي. عرض دا دی چې تاسو موږ چې کوم محفل کې نن ناست یو نو دې اوچت نسبت والا محفل کې موږ ناست یو. دا دې الله زموږ نصیب کړي. دې کې زه خو ګناهګار سړی یم، د الله تعالی مقبول بندگان به دلته موجود وي. د هغو په وجه باندې الله تعالی به زموږ بخشش وکړي. دغې دپاره راغلي او الله تبارک وتعالی زموږ د راتګ او ستاسو د اهتمام دا د دنیا او د آخرت د نجات ذریعه د الله زموږ وګرځوي. عرض دا دی لکه څنګه چې د علماو تاسو ته بیانونه وفرمایل. بیا مولانا حافظ الحق صاحب هغو چې کوم دی تاسو ته بیان وکړو. خصوصا چونکې د هر چا مزاج ځان لري زمونږ د سلسلې سره تعلق دی او د سلسلې سره چې تعلق وي نو د سلسلې سره تعلق د هر چا له جوړول پکار دی. ځکه چې یو سړی دی هغه بیګار کوي یو د زړه نه خدمت کوي. دی بیګار کوي او د زړه نه خدمت کې فرق دی. د دې داسې مثال دی مثلا تاسو دې که بیګار وغیره یې کړي زموږ علاقو کې خانانو بیګارونه وي نو هغه بیګار داسې وي چې ما وي د دې ته دا بیګار ولې وایي. بیګار داسې وي چې هغه کله لا ګوټ وایي که نه نو دې ګوټ باندې ورته نه خالې راوړي ایستلو وایي نه خو هسې پټ کړي د پاسه نه. دا بیګار دی. یو د مینې سره سړی خپل پوله او ګوټ وایي هغه بالکل هغې کې څه ځای لکه روغ نه پرېږدي. ښه مزېدارې وایي جوارو دپاره او د غنمو دپاره. موږ ټول ذمېدار خلک یو. دقه شانې یو عبادت د بیګار کولو دی، یو د مینې د محبت او د تعلق سره عبادت دی. هغه د سلسلو کې چې سړی منسلک شي نو واقعي دته الله تعالی خپل محبت ورکړي. او چې کوم زړه ته د الله محبت کوشه سلسلو سره منسلک شه یقینا دی به د الله نوم اخلي. او چې د الله تعالی نوم دی اخلي 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 وی ذکر کر بس ذکر کر بس ذکر کر ذکر سے تو اس کی غفلت کو برباد کر. دا د الله نوم چې دی اخلي. ګوره دنیا کې څوک وګوره د چا نوم اخلي. دا د ملګري اوس ناره ولګوله او د مفتي صاحب نوم یې واخېسته نو زما اړیکې هم مینه محبت راغی ستاسو په اړیکې هم راغلی او د خلکو په اړیکې راغی ځکه د ده نوم یې واخېست که نه. دا فطري خبره ده. دقه شانې چې د الله تعالی دا خوږ نوم یو سړی واخلي او سلسلو کې دا نوم زده کړه. دوه قسمه ذکر دی یاد ساتئ. موضوع بدل شته خو خیر دی. دوه قسمه ذکر دی. یو ذکر تقلیدي دی یو ذکر تقلیدي دی او بل ذکر جی تحقیقي دی. یو تقلیدي ذکر دی یو ذکر تحقیقي دی. تقلیدي ذکر دا دی چې چا کتاب وکوته او د هغې نه یې ذکر واخیست چې د دې دومره فضایل دي داسې دي داسې سبحان الله چې یو ځل ووایي دا لا اله الا الله چې ووایي 100 زره د هغې دا دي. د قیامت پر ورځ به د ده داسې مړه داسې پړخېږي لکه 14مې سپوږمۍ. دغه شانې دا فضایل یې واورېده شروع یې کړ. دې سره به ده ته به ثواب میلاویږي ضرور لیکن حساب یې نه کېږي. یو تحقیقي ذکر دی چې کوم د سلسله در سلسله د الله د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم نه روان ذکر دی چې هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته هغه ذکر
او هغه امام الاولیاء حسن بصری ته خو هغه عبدالواحد بن زید ته خو هغه ابراهیم بن آدم رحمت الله علیه ته خو ادا سلسله راتلا چې دې کې ستاسو د کاشوړې تر ورسېده دا حضرت چې کوم دې د تر سلسله را رسېدل دا سلسله ویرالم دیوبند ته دیوانه می عالمان کړه هر ودی پتنګ زما دا سلسله ده زمون علماء دیوبند دا در کفی جامع شریعت در کفی سندان عشق هر هوسناکه نداند جامع سندا باختن و یو لاس کې د قرآن او حدیثو او بل لاس کې د الله تعالی معرفت او عشق او هر سړی دا کس ناکس خواهشان دا نه جمع کولی سرما دی عاشق تیر شوی دی هغه فرمایي خلکو به دی لیونی دی هغه د الله په مینه کې لیونی و محبت کې لیونی و سرما د غم عشق بل هوس را ندهن سوز غم پروانه مگس را ندهن عمر باید تایار آید بکنار این دولت سرمد همه کس را ندهن فرمایي چې سرمد عاشق تیر شوی دی هغه وایي چې د عشق او محبت والا غم دا خواهشران ته الله نه ورکوي خواهشران ته ملاویږي او سوز غم پروانه مگس را نه دهن د پروانه غم چې کوم دی هغه چرته مچ ته ملاویږي مچ په ګنګای باندې کینی ازي او پروانه ځان په دغه باندې په ور باندې ځان پر رڼا باندې بسم کیوس اوسېږي وی عمر باید دې لپاره عمر په کار دی د الله والو صحبت لکه څنګه چې مولانا صاحب یو فرمایل چې د خو خلکو صحبت کې ناستل الله تبارک وتعالى رحمت په جوش کې راشي او د الله تعالی خپل محبت ورکړي وی عمر باید تیار آید به کنار چې سړی خپل یار چې کوم دی سر تر غاړه وځي کم یار د دنیا د پلیت یاري نه یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا غرونه بگواہی کوي د قیامت پر دا غرونه بگواہی کوي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچ کم دینه تیرې د الله تعالی ذکر وکاو فرمایل به چې دې کې ما د غلطه کلمه او چې تکړه د اوس ته الله تعالی ذکر کوم چې دا د ګوي بیا کې د قیامت پر دی نو حاله دا دی چې دا سلسله خبره به وګد شي او ټیم ډیر کم پاتې دی نو د سلسله کې داخلي د سره تعلق بیا سره دی بګار نه حقیقت راولي د مینه الله سره پیدا شي نو بیا چې الله سره مینه پیدا شو یو سړی مثلا یو سړی دی د هغې سړي خبره زه نه کوم چې هغه صحیح عاشق نه یو سړی صحیح عاشق دی اگر که هغه د دنیا په عشق کې مبتلا دی چا سره محبت دی او هغه درته ووایي چې زه به د شپې 3 بجې راځم نو دی به وده شي که صحیح عاشق ته دی نه شي وده کېدی دی دروغجن خبره موږ نه کوو دی نه شي وده کېدی دی به دغه شان سترګې به نیولي او ناست به که صحیح عاشق دی نو الله تبارک وتعالی چې کله د درېیمې حصه د شپې شروع شي اواز لګوي هل من مستغفر غفر له سوچته وي چې ما نه څه غواړي زه ورکړم نو عاشق به بیا وده شي عاشق نه شي وده کېدی تمامه شپه به الله له شوګېده کړي نه شي وده کېدی چېرته په سلوک کې د سلوک په لاره کې تهجد چې کوم دی دا فرض دی بونې صاحب وایي چې قاري صاحب ورته فرض وي د سلوک په لاره کې تهجد فرض دی ځکه چې دا دغه وخت کې عاشق معشوق سره چې کوم دی لګیا وي اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے د الله تعالی بندگان خلق ټول باندې چې سناټه جاری شي او خلق ټول دم شي تر دې پورې چې دغه وخت سپی هم نه غاپي سپی هم وده شي تمامه شپه غاپي خو چې دا د تهجد وخت راشي دغه وخت هم نه غاپي بیا وده شي سر کېږي
او دا د الله تعالی بندگان د الله تعالی عاشقان د الله تعالی مینه کې مسخره دا راپاسي الله ته ودرېږي. سورة یاسین وی تین زمونږ عادت نور الله مرقده و فرمایل الله تعالی د کروڑها رحمتونو په نازل کی او فرمایل چې 3 دل ملاو پاسا پلٹ جائے گا. 3 دل ملاو رات کا 3 دل رات کا دل قرآن پاک کا دل سورة یاسین اور اپنا دل چې درې زړونه یو ځای کوي بس د خبره چې کوم دی نه پاسه پلټ جایږي کامیاب بشي. درې زړونه یو ځای کوي د شپې زړه د قرآن پاک زړه سورة یاسین او خپل زړه نو عاشق بیا نه شو دی کېدی. عاشق چې الله تعالی आवाज لګي هل من مستغفر غفر له دې بسنګ باندې یا الله ما وبخي ادا کې چې لاسونه پورته کړی چې الله ما وبخي نه الله تعالی د عاشقانو بندگانو سره کې ناستلو سره وی جو آگ کی تاثیر و عشق کی تاثیر ایک خانه بخانه ایک سینه بسینه لکه څنګه چې یو نغرینه بل نغری ته ور منتقل کیږي دغه شان د الله تعالی تعلق او محبت او عشق د دې سینې نه بلې سینې ته منتقل کیږي. دا سلسله جاری ده د الله حبیب صلی الله علیه وسلم را روانه سلسله ده. موږ تاسو له پکار دی چې تاسو خلکو سره محبت او مینه ساتو. تاسو د دې کلی د مولانا صاحب چې کوم دی طلحه صاحب د ډېر محنتي او ډېر عاشق او ډېر چې کوم دی مخلص سره دی د سره به تعاون کوئ د سره به چې کوم دی کومک کوئ ځکه چې یو خبره مانې د دې علاقې زه فقیر ډېر زیات خوشحاله شم. ما چې وکتل ډېر خوشحاله شم ځکه د دې علاقې چې کوم علما دي قرا حضرات دي هغه دغه علاقه کې محنت کوي. دا ستاسو دپاره لکه ډېر لوی نعمت دی. ګور یاد ساتئ ډېر لوی نعمت دی. څنګه چې تاسو واورئ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چا چې نعمت قدردانی وکړه الله تعالی هغه نعمت زیات کړي او چا چې بې قدري وکړه الله تعالی ترې هغه نعمت سلب کړي. هغه خلکو چې کومو خلکو د نعمت ناقدري کړې ده هغونه هغه الله تعالی اخیستی دی. هغونه نعمت تل دی ارمانونه ورپسې بیا کوي لیکن بیا هغه نه میلاویږي. او چې چا قدردانی کړې ده الله تبارک وتعالی هغه نعمت زیات کړ. ګوره د الله تعالی بې شماره نعمتونه دي. واقعه مې را یاده شوه ذهن ته مې راغله بیان یې کړمه. واقعه د موږ حضرت بیان کړې وه په د حضرت چې کوم کتاب دی اولنی کتاب څه دی اصلاح النفس د هغې اولني جلد کې بالکل لکه زما خیال سره چې 19-20 صفحه باندې د واقعه حضرت نقل کړې ده. نعمت باره کې کوم هر چا دپاره الله تبارک وتعالی 3 رجسټرونه د الله تعالی په کور کې تیارېږي. علما کرام ناست دي. یو د نیکو رجسټر دی بل د بدو رجسټر دی او بل د نعمتونو دی. ګور یاد ساتئ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د الله حبیب فرمایل دا واقعه ده خو د حدیث پاک ته خو د واقع شکل کې د الله حبیب فرمایل چې اوس زما دوست جبرائیل علیه السلام راغلی او ما ته خبر راکړ چې د الله تعالی په بندگانو کې مخکنی امتونو کې د الله په بندگانو کې یو بنده دا غور سره واورئ مختصر کوم به د الله یو بنده چې هغه بنده ته الله تبارک وتعالی 30 مربع میل یو غر یو ډیپه هغه ډیپه چې هغه د سمندر دریاب په منځ کې ده دا ورته ورکړه او بیا دغه بنده ته الله تبارک وتعالی بل نعمت کوم ورکړی چې چونکې د دریاب اوبه چې کومې وي هغه ترخې وي نو بیا الله تبارک وتعالی هغه دپاره د خوږو اوبو یو چینه جاري کړې ده چې هغه د هغې داره د دې ګوتې برابر ده. بیا دغه بنده له الله تعالی بل کوم نعمت ورکړ چې کله به دی د اوزس دپاره د دریاب غاړې له ته نو هلته الله تعالی د انار یو بوټی پیدا کړی و چې په هغې بوټي کې به روزانه یو انار کېده روزانه هغه به پخېده ومه ادمن مرګی نه تاسو د انار او د الله تعالی د نعمتونو هر څه واورېدل. ماشاءالله دا د حضرت برکت سره دته الله تعالی دا فهم ورکړ دی دا ملکه ورکړ ده. ماشاءالله وکان وما لم يشاء ولم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير. الله تعالی چې څه غواړي جوړ کړي
دا د هغه ولی کامل برکات دی چې دا د غرونو ته چې کوم دی هغه د فیض راورسېد او رارسي دلته چې کومې حلقې کې زما تاسو د عرض دی چې هغې کې شرکت کوئ او کته چې کوم دی د غټې خانقاه ته هم تشریف راوړی مولانا صاحب تشریف راوړی دی هلته هم کله کله داسې راشئ لکه څنګه چې مولانا صاحب وفرمایل نو دغه د الله تعالی د بنده دپاره الله تعالی د میوې یو بوټی انار هغه پیدا کړی چې په هغې کې به هر ورځ یو انار کېده هغه به پوخ شه ده به وخوړ دا خوږې اوبه به یې څښلې دغه انار به خوړ او بیا به د الله تعالی عبادت کو بېریا عبادت به کو بېریا او څو عبادت ته وکړو 500 کاله عبادت یې وکړو څو کاله 500 کاله عبادت یې وکړو 500 بیا اخر کې الله تعالی نه یو دعا وکړه چې ای الله چې کله د دې دنیا نه زما د رخصتېدلو وخت راشي اوس خو زما اخري وخت دی چې اخري وخت شو زه تا نه یو دعا کوم یو سوال کوم چې الله زما دا روح د سیدي په حالت کې مانه قبض شي او بیا تر قیامته پورې دغه شانې د سیدي په حالت کې زه تا ته دغه شانې پروت یم او قیامت رب بپاشي او قیامت راشي او بیا د الله حبیب فرمایل چې جبرائیل علیه السلام فرمایل چې مونږ چې فرشته یا زه چې کوزیږو کته کوزیږو بره ته خیږو نو هغه بنده دی الله تعالی په هغه حالت کې مونږ وینو چې هغه سیدي په حالت کې دی هغه حالت کې دی الله تعالی ته نساغه سره او هغه حالت کې دی دا بنده اے د الله حبیب دا بنده چې د قیامت پر د الله تعالی ته پیشي نو الله تعالی ورته فرمایي چې زما بنده زما رحمت سره زه جنت کې داخل شه دی به عرض کوي چې پروردګاره د ما هغه عبادت ما خو 500 کاله عبادت کړی دی هغه نو دی به الله تعالی ورته بیا فرمایي چې زما بنده زه تا ته یم زما رحمت سره جنت کې داخل شه دی به یا الله زما د 500 عبادت 500 کالو عبادت الله تعالی به دریم ځل باندې ورته بیا فرمایي چې بنده زه زما رحمت سره جنت کې داخل شه چې د بیا د عبادت نوم واخلي بیا به الله وایي زه فرشتو ته به حکم وکړي چې راله د هغه رجسټر هغه درې رجسټر چې رجسټر د بدوی کولاو کو هغه به صفر یې هغې کې به یو بدي نه یو ګناه به یې نه کړی بیا چې د نیکو رجسټر کولاو کو نو هغې کې بې ریا عبادت لیکلی 500 کال عبادت ډېر لوی شی دی دا به یې لیکلی پکې دا به یې لیکلی بیا به الله تعالی فرمایي چې فرشتو اوس د نعمتونو رجسټر راواخلئ زما چې کوم نعمتونه د معنی و هغه رجسټر هغې سره د وتلی نو الله تعالی ته به فرشتې عرض کوي فرشتې الله تعالی ته به عرض کوي چې پروردګاره کوم نعمت سره د 500 کال عبادت وتلو الله تعالی ورته فرمایي چې د یوې سترګې نعمت سره وتلی یوې سترګې نعمت سره دواړه نه د یوې سترګې نعمت سره دا وتلی چې کله هغه د تلې یو غاړ ته دا یوې سترګې نعمت کېدي او بلې غاړ ته دا د 500 کالو بېریا عبادت نو هغه به اسمان ته والوځي دا د سترګې نعمت په کته شي بیا به الله تعالی دغه بنده باره کې به وفرمایي چې ځای دې دوزخ ته بوځئ نو دی به دوزخ ته فرشتې چې روان کړي دی به یا الله وروسته به ګوري چې ای الله واقعي خپل رحمت ما باندې وکړي رحم نه باندې وکړي پروردګاره زه خطا شیم نو بیا به الله تعالی دې راوړی زما خواته الله تعالی به ځان ته راوړی لکه څنګه چې د الله تعالی شان سره لایق ته وګورئ موږ تاسو د هغې تصور نشو کولی راوی غواړي ورته وایي زما بنده ته چا پیدا کړی ستا خالق څوک دی مالک یا الله ته تعالی بیا ته بیا لوی چا کړی الله تا راکړم بیا تعالی ځواني چا راکړه الله تا راکړه بیا تعالی د 30 مربع میل ځای چا راکړه الله تا راکړی بیا دې کې د خوږو اوبو چینه تا دپاره چا جاري کړه یا الله تا بیا به ترنه تپوس کوي چې د انار کال کې یو ځل چې کوم دی میوه کوي او تا دپاره په دې انار کې به روزانه یو دانه کېده دا چا وایي بیا الله تا بیا تا دعا کړو چې د سیدي په حالت کې مانه روح واخلي او دا تا نه د سیدي په حالت کې ته اوس د سیدي د حالت نه راوچت شوی دا دعا ستا چا قبول کړوه یا الله تا زما بنده وي ځکه خو زه تا ته یم چې زما رحمت سره جنت کې داخل شه زما رحمت سره داخل شه زما عزتمندو موږ باندې د الله تعالی احسانات دي موږ د الله تعالی وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها د یو نعمت موږ
احسان شو کول یو نعمت اچھی جای چې ګوره د سترګې کې زما د سترګې د درېیم پنځم شپږم ورځ خوشي دي اوس هم چې په لارې راتلم نو ښه راته نه ښکارېدل خوږ دي نو دومره سخت تکلیف و چې خدای پاک دا څه واقعي د نعمت قدر سړي لاله راځي چې دا سترګې یا بل نعمت یا دا ګوته چې کوم دی دا چې کوم دی فضل نه ده انسان که انسان له نور هېڅ شی نه دی میلاو دی د خپل په دې جسم باندې تخلیق وکړي او دې ګوري چې الله تعالی ماله څومره نعمتونه راکړي من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې ځان وپېژنده هغه رب وپېژنده رب وپېژنده نو هغه مې دا خبرې خو زما اړیکې ډېرې دي چې تاسو ته وکړم ماښامه پورې تاسو کښېنوم په کار اوس دا ده چې ماله تاسو ټایم کم راکړ دی به هر حال دا پوره دی خبرې لږې عمل پې ډېر او یار زنده صحبت باقي انشاءالله تعالی بیا داسې موضوع الله تعالی تبارک وتعالی راولي نو د قرآن پاک ختمونه وشله هغه مور پلار هغه استاد ډېر زیاته یعنی د انعام مستحق دي دنیا د آخرت د انعاماتو الله تعالی دې ول دنیا کې هم ورکړي آخرت کې هم ورکړي او هغه دې الله تعالی لاک لاک شکر کوي او د دې عوض د الله تبارک وتعالی هغه ته ورکړي هغه استاد ته چې هغه دا محنت وکړو نو هغه هم د دې چې کوم دی د دې مستحق دی چې الله تعالی هغه ته چې کوم دی منګه د انعام یا د دې مستحق دی چې او د خوشحالۍ مستحق دی مور پلار الله تعالی دې هغه ته مبارکباد وکړي او مبارک دي شي زمون د طرف نه مبارک شي او د مبارکباد مستحق دي هغه مور پلار ځکه حدیث پاک کې راځي د الله حبیب فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چې چا خپل ماشوم باندې ناظر قرآن پاک وي نو د دړم باندې رستنی ګناهونه به الله معاف کړي څومره لوی دولت دی او تاسو کې بهترین خلک هغه دی چې هغه قرآن پاک کې زده کړه بل ته یې وښو دا د استاد لپاره دا بشارت دی نو الله تبارک وتعالی دې دا مدرسه دا شان قائم و دائم ساتي دې کې د الله تبارک وتعالی د ذکر حلقې شروع کی او د الله تعالی نوم چې کوم دی دا هر حالت کې چې داخله د تاسو ته اخر کې لوونه ذکر خیمه او خیمه زمونږ میندې خویندې کله بیان اوري هغه هم کولی شي مخامخ چې کوم کسان وي هغه هم کولی شي هغو ته اجازت ته دی ځکه چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې یو اجازت سره ذکر وي او بغیر د اجازت وي نو د اجازت سره ذکر هغه تحقیقي دی دې سره به سړی اسلام کېږي محبت په زړه کې پیدا کېږي د الله او تقلیدي ذکر دی بل نو تحقیقي ذکر دا به تاسو ته لوانې وښیم نو تاسو کم از کم 200 ځله لا اله الا الله به وایئ 200 ځله لا اله طریقه یې تاسو ته ښیم بیا به لوانې ذکر وکړو هغه طریقه به تاسو ته وښیم انشاءالله تعالی لا اله الا الله به 200 ځله وایئ او دې پسې الله الله دا اسم ذات دی دا د الله تعالی ذاتي نوم دی الله نوم څوک نشي ښودلی چې ځای یې دی هغه الله ختم کړ دی الله دی الله ذاتي نوم دی الله نو د اسم ذات او نفي اثبات لا اله الا الله نفي اثبات او الله اسم ذات دا ذکر به کوئ 200 ځله لا اله الا الله او 300 ځله به کوئ 300 دا ټول 500 ذکر شو دې معنی که سړی ښه شوق سره او ذوق سره ښه طریقې سره کوي جو 10 منټه په ولګي په 24 غنټو کې یو وخت دې لپاره فارغ کړئ او د اودس په حالت کې د خوشبو لګوئ قبلې طرف ته مخ کړئ کښېنئ او دا تصور وکړئ چې الله تعالی ما سره دی ما ته ګوري او دا د الله تعالی دا خوږ نوم زه اخلم نو دا به چې کوم دی لکه 200 ځله لا اله الا الله او 300 ځله الله الله اول او آخر به درود شریف وایي دا به چې کوم داسې به کوئ بیا استغفار که 100 ځله ورسره ویلی شئ نو ډېره ښه خبره ده ځکه چې زموږ خپلو ګناهونو معافي الله تعالی نه غواړو او 100 ځله ورسره درود شریف شامل کړئ دا چې کوم دی ورسره خامخا کوئ نو اول به دا ذکر لوانې به وکړو چې لا اله الا الله به تاسو څنګه کوئ لا اله سره به دا تصور کوئ چې لا اله لا د زړه نه ما لا غیر الله راوخه اله شاته مې وغورځو
غیر الله ما خپل رن راوخه شاته مې وغورځو او الا الله زر په لړه باندې لګوي چې د الله تعالی محبت ما خپل کې داخل کړ دا بس تاسو یو تصور یو سوچ بوي او دا شان وکوي بیا چې الله تعالی دا خو نو مخله الله نو دا د تصور سره کوي چې د الله تعالی دا خو نو نوراني الفاظو کې زما پر لړه باندې لیکل شوی دی او زه چې د الله نو مخله من دا زما لړه راوځي په دې کائنات کې خوري سترګې پټي دې طریقې سره چې تاسو ذکر کوئ دا چې سورۃ تاسو وکړو په خپل تاسو ته اندازه ولګي چې د دې څومره خوند او مزه او لذت دی وی دل میرا ہو جائے ایک میدانی ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو آیاتونه په دې پاتې شته چې تاسو مخکې تلاوت کړو دا د قرآن پاک په باره کې خو بهرحال بیا ان شاء الله تعالی دې باره کې بیا خبره وشي اوس چونکې ټایم کم دی نو دا ذکر ما سره وکړئ د لا اله الا الله او د الله د داسې ذکر به کوئ دا لکه تلقین دپاره ذکر دی تلقین دپاره سړی کول یو ذکر سمانه نه دی ګورئ ذکر په زور هم جایز دی ذکر په روم جایز دی علما اکرام موجود دي ها زمون علما دیوبند هغه ځکه ذکر په زور باندې کوي چې کم ځکه څوک مسکي هغه ځکه باندې کوي چې کم ځکه څوک وده دی هغه ځکه باندې کوي چې کم ځکه څوک یعنی وده دی یا مسکي یا ناجوړه دی تلاوت قرآن پاک یا ناجوړه دی د درې موقعونو علاوه چې خپل لکه حلقه وي د حلقې ذکر لکه څنګه چې مولانا صاحب تاسو ته دا حدیث پاک پیش کړ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر او كما قال عليه الصلاة والسلام چې هر کله چې تاسو د جنت باغونو باندې تیریږئ نو خسرېږئ تاسو او یا رسول الله د جنت باغ څه شی دی د الله حبیب فرمایي چې د ذکر حلقې دي نو دا د ذکر حلقه هم ده دا د قرآن پاک محفل او مجلس سره سره د ذکر حلقه هم شله نو دا بشارت موږ ټول لپاره دی بعضو حدیث پاک راځي د بعضو قومونو حشر به الله تعالی داسې طریقې سره کوي چې د هغو مخونو کې به نور پړقېږي نور د قیامت پر ورځ به د هغو په مخونو کې نور پړقېږي دا به انبیا او شهیدان نه دا خو د فضایل اعمال کې دا شته که نه شیخ زکریا رحمت الله علیه 15 صدای مجدد او هغه په ټوله دنیا باندې وګرځیده هر ځای کې د ذکر حلقې قائم کړي چې چا کتاب هر وخت کې موږ لولو او ګورو په ټوله دنیا باندې شیخ زکریا رحمت الله علیه ګرځیدل او فرمایلی چې خلک غافل شه دي الله نه او دې لپاره حلقې عزت چې کوم دې قائم کړي د بعض قومونو حشر به داسې الله تعالی فرمایي چې دا او مخونو کې به نور پړقېږي دا به انبیا او شهیدان نه چې عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بسوکی چې موږ یو پیژنو د الله حبیب فرمایل چې دا هغه خلک چې د مختلف ځایونو مختلف خاندانونو یو ځای ته راجمع شي او د الله تعالی په ذکر کې مشغول شي لکه موږ چې زه د ترن راغلم کو د باندې دا د پوړې کو د باندې نه او دا دی وګینه خالد صاحب راغلی تاسو کوم د کم ځین راجمع شي یقینا دا حدیث پاک مونږ لپاره دی مونږ لپاره دی نو دا ذکر داسې ما سره وکړئ چې دې طریقې سره به تاسو ان شاء الله کوئ لا اله الا الله 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 لا اله الا
محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. الله تعالی فرمایي فذكروني اذكركم فذكروني اذكركم. تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. زمون یاد ناقص دی، د الله تعالی یاد ناقص نه دی. زمون چې الله یادو نو الله مون یادوي. چې الله فرمایي قرآن پاک دی که نه، د مولانا صاحب تشریف فرما دی فذكروني اذكركم. تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. نو الله به مونږ یادو. نو اوس به د الله تعالی دا خوږ نوم دا به واخلو. الله 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 جل جلاله. اوس داسې وکړه لږ ځله په کوټه شمار کې درود شریف ووایه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. پنځه ځله استغفار وایي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. درې ځله سورة اخلاص وایي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تاسو ته عرض دی دعا نه مخکې څنګه چې موږ ستاسو دعوت قبول کړو راغلو. دا ستاسو نه توقع ده ان شاء الله تعالی چې دا دوه خانقاګانې دي، یو په وړه کې د کوڅه بانډه کې او بله مانسیره کې ده چې کومې ته د جمعې پر ورځ هلته حلقه وي مانسیره کې، او د اتوار پر ورځ ګټه حلقه په وړه کې وي، یا داسې اجتماعات وي نو د هغې به موږ مولانا صاحب ته چې دو بیا تاسو ته به وایي نو هغې له به راځئ انشاءالله تعالی. داسې محفلو ته سړی کله کله ځي، داسې د الله تعالی بندګان راجمع شوي، د بخشش فیصلې کېږي پکې، نو الله تعالی دې زموږ بخشش وکړي. نو تاسو انشاءالله راځئ به که نه. نو دا خانقاه هلته کې زمونږ حضرت نور الله مرقده اوس د هغو فرزند ارجمن یقینا زه که دا خبره وکړم چې بلکل د هغو اګزټ کاپي ده، بلکل لکه الله تبارک وتعالی د هغو ته چې کوم مقام ورکړ دی او الله چې هغو ته
کم فهم ورکړ دی، کم علم ورکړ دی. 30-40 تفاسیرو نچوړ د چې کله درس ورکوي نو د هغې بیانوي او د هوبهو د حضرت کاپي ده او داسې درس ورکوي چې سړی حیران شي. دغه شانې حلقه کې دغه خاص حلاوت دی. الله تعالی ورته هغه نعمت د حضرت کل بالکلیه منتقل کړی دی او دا موږ دپاره نعمت دی. نو موږ ټول له پکار دی چې داسې خلکو صحبت ته تلل دې سره ډېره فایده کېږي او لکه څنګه چې ما اول کې ووي د محبت والا عبادت بیا د سړي نصیب کېږي، د عشق والا عبادت نصیب کېږي. انشاءالله راځئ به که نه؟ الله تعالی زموږ ټول دعا تاسو درود شریف ووایئ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا الله دا قرآن پاک ختم نوشلو پروردگار دا خپل بارگاه قبول کړي. د دې ثواب الله ټول اهل ایمان ته ورسوي. دا محفل چې وشو پروردگار اثار نه جاری دی او یا الله دا ختمونه وشلو یقینا دا ډېر با برکت محفل دی. ستا د کلام د ختم محفل دی. په زرګاو فرشتې الله په دې ختم باندې راځي او په دعا باندې امین وایي. پروردگاره کومونه د قصد نه ګناه شوی دی، خطا نه شوی دی، د شپې شوی دی، د ورځې شوی دی، په پټه شوی دی، په څرګنده شوی دی، موږ ته یاد دی او هېر دی. الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ ستا په مخ کې ستا په کور کې ستا په در کې توبه کوو، زموږ توبه قبول کړي. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي او ته پرې د عفو قلم راکاږي. یا الله د خپله د خو کلام د برکته پروردګاره زمونږ دنیا د آخرت حاجتونه ته پوره کړي. دنیا دې موجودینو کې څه قسم څوک ضرورتمند دی جایز شایي حاجت پوره کړي لري خپل غیبي خزانونه پوره کړي. یا الله دنیا د آخرت حاجتونه زموږ پوره کړي. قرضداران د قرض خلاص کړي، د قرض د ادایګي صورتونه پیدا کړي، بیمارانو الله کامله شفا ورکړي. یا الله د امت مریضانو له کامله شفا ورکړي. پروردګار صاحب زموږ شیخ علي مقام ته ورسوي، هغه مقام حضرت ته ورکړي چې کوم ستا شان سره لایق دی. الله دا فیض نور خور کړي، دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي، موږ ټول د ذریعې په توګه استعمال کړي. پروردګار دې موجودینو کې څه قسم نه څوک ضرورتمند دی تا ته ښه معلوم دی الله، خو هغه ظاهري که نه ظاهري تا ته ښه معلوم دی. خپل غیبي خزانونه یې پوره کړي، دنیا یې ښایسته کړي، آخرت یې ښایسته کړي. دې ماشومانو چې ختمونه وکړو الله د دوی عمرونو کې برکت واچوي او نوره ترقي د دوی نصیب کړي. د دوی مور او پلار الله کامیابه کړي او دا د هغو د سترګو یخوالي ذریعه وګرځوي. یا الله دا د هغو د سترګو یخوالی کړي، په کامل عارفان عالمان حافظان قاریان کړي. الله دا ځای د دین مرکز وګرځوي. دا زمونږ د علماء دیوبند د علوم ظاهري او باطني مرکز وګرځوي. دا علما راغلي پروردګاره ستا بندگان دي او یا الله د دوی د برکت او ستا د عظمت او کبریای په طفیل تا نه سوال کوو چې پروردګاره زموږ ګناهونه معاف کړي. زموږ مور پلار اقربا رشته داران د موجودینو غایبینو ټول مسلمانان د دې دنیا نه چې تل دې سفر یې کړی دی الله ته یې وبخي. کوم چې ژوندي دي خدای په دین باندې ثابت قدم وساتي. یا الله زموږ واړه لوی زنانه نارینه ټول دینداره مغزره صالحه کړي. هر خیر الله موږ دپاره مقدر کړي او د هر شر نه الله موږ وساتي. دا د غیر یقین د صورت دا یری د خپل قدرت سره ختم کړي. کامل سکون او اطمینان قلب ټول نصیب کړي. الله زموږ د کورونو د کلي د علاقې د ملک او د ټول دنیا حفاظت وکړي، د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. پروردګاره څومره دیني کارونه چې کېږي کوم روح سره کېږي، د مدارسو روح سره کېږي، د خانقاهي نظام یا الله د تبلیغي روح سره، سیاسي روح سره، هر روح سره چې کېږي الله ټول کامیابه کړي. یا الله ټولو ته چې کوم دی کامیابي نصیب کړي. یا الله زمونږ دا راتلل دا ما ته ګناه دي دا خپل بارګاه قبول کړي او دا زمونږ دنیا د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي. یا الله موږ چې څه وغوښتل الله هغه راکړي، کوم چې ونه غوښتل خدای پاک هغه راکړي. موږ نه خو د دعا تل نه راځي. الله زموږ لاسونه تور دي، ژبې تورې دي، زړونه تور دي.
یا الله بغیر د غوښتنه خپل شان مطابق هغه نعمت عطا کړي چې دنیا هم زموږ ښایسته شي آخرت هم ښایسته شي خدای د هر ګناه نه موږ وساتي هر نیکي موږ دپاره مقدر کړي خپلو مقبولو محبوبو مقربو بندګانو معیت رفاقت او ملګرتیا صحبت او محبت دنیا آخرت دواړو کې زموږ نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير